یو ځل سلیمان علیه السلام دغه شان لشکر روان دی او په دې کې د سلیمان علیه السلام پیدل لشکر دی. سلیمان علیه السلام وګونو ته یو आवाज راغی او आवाज دا کیږي چې خپلو کورونو ته ننوځئ، ای میږیانو خپلو کورونو ته ننوځئ، هسې نه چې د سلیمان علیه السلام لشکر تاسو د خپو لاندې نه کړي او د هغه به خیال نه وي، ځکه چې میږي څه پته لګي، میږي خو بس ځمکه باندې ښکاري نه په ولاړ دي سړی کړي. الله رب العزت د آواز د سلیمان علیه السلام غوږونه ورغلل. اول نمبر خدا چې د میږي دا آواز او دویم دا چې دومره الله رب العزت سلیمان علیه السلام لا پوهه ورکړې وه چې د میږي په خبرو باندې پوهېږي چې دی څه وایي. سلیمان علیه السلام مسکی شو. سلیمان علیه السلام استسقا لره روان دی، نماز استسقا د اوبو دپاره د باران دپاره دعا غواړي، خلکو ته ضرورت دی. سلیمان علیه السلام بهر راوځي، एकदम سلیمان علیه السلام غوږونو ته یو आवाज راغی، یو میږی دی او هغه په دې یو خپه باندې ګوډ دی او خپه یې دغه ګوډه خپه ځان پسې راکاږي او دعا غواړي، ای الله موږ هم ستا مخلوق یو، ای الله موږ ته هم تکلیف دی د اوبو او خلکو ته هم تکلیف دی، ای الله باران وکړي که نه. سلیمان علیه السلام خپل ملګرو ته ټول ته وایي شاته شئ، بس واپس ځای کړو د باران به اوس وشي، ځکه چې الله رب العزت خو ډېر رحیم او کریمه هستي ده، بس به باران وشي. سلیمان علیه السلام دلې څنګه واپس شو، एकदम باران شروع شو. بیا سلیمان علیه السلام خپل خلکو ته وایي ګورئ الله رب العزت د یو ورکوټي میږي په وجه باندې باران راکېږو، د اسمانونو نظام وجړقېدو، وریځې راغلې او باران وشو د یو میږي په فریاد باندې.